أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم. دیر مخی آیتونو کی رب ذوالجلال د بعض پیغمبرانو هغه درجات ذکر کړو چې په پیغمبرانو کې بعض پیغمبران داسې و چې الله سره کلام کړو لکه حضرت موسی علیه السلام او بعض پیغمبران داسې و چې هغوی له په تمامو پیغمبرانو باندې الله درجه او فضیلت ورکړو لکه زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر اخیری پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر احمد مصطفی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دارنګه عیسی ابن مریم چې کوم دی الله رب العزت ښکار دلایل سره د دنیا ته را لېږلی او داسې خلکو چې هغوی به پیغمبران قتلول او د هغوی چې کوم دی الله رب العزت هغه کفر ذکر کړی او په دې کې چې کوم دی هغه واقعه هم ذکر دی جالوت او طالوت بادشاه چې طالوت بادشاه او جالوت بادشاه جالوت چې کوم دی د کافرانو مشر او طالوت چې کوم دی د مسلمانانو بادشاه مشر نو وایي کچرې الله نه غوښتلی نو ای مسلمانانو تاسو باید خپل طالوت بادشاه سره چې کوم دی د جالوت بادشاه مقابله نه وکړي او نه به هغه قتل کړو لیکن الله وغوښتله ځکه تاسو دا کار وکړو او تاسو د الله کامیابی درکړه په دغه کار کې. یا ایها الذین آمنوا ایغه کسانو چې ایمان راوړل دي انفقوا خیرات کوئ مما د هغه مالنا رزقناکم چې درکړه دې مونږه تاسو ته من قبل مخکې د دې نه ان یاتیا چې راشي داسې ورځ یوم لا بیع چې په دغه ورځ کې به نه خرڅول کېږي ولا خلة او نو پکې دوستي شته ولا شفاعه او نو پکې زاری شته والکافرون او کافرات چې هم الظالمون دی ظالمان دي. یعنی داسې ورځ نه چې کوم نه تاسو ویریږئ چې په هغه ورځ باندې با بیا نه څوک د چا شفاعت کولی شي نه به څوک د چا دوستۍ تاوان ورکولی شي او نه به چې کوم دی هغه ستر خرڅول چې کوم دی هغوی له نه ورکوي. دلته علماء مفسرین لیکي چې د الله رب العزت دا وعده یعنی د عمل کولو وخت لاشته دی په آخرت یعنی د عمل کولو وخت لاشته دی په آخرت کې بنا عملونه نه خرڅېږي او نه به څوک په اشنایۍ سره په دوستۍ سره چې کوم دی چاله صبر کولی شي او نه به څوک په سپارش سره څوک خلاصولی شي څو پورې چې هغه نیکوونکي په خپله پرېږدي. یعنی د قیامت داسې سخته ورځ ده چې په هغې کې به هېڅوک د چا په کار نه راځي سوا د هغې نیک عملونو نه او نه به چې کوم دی دی په هغه خپل نیکو اعمالو باندې څوک بچ کولی شي سوا د الله د توفیق نه. نو وایي د داسې ورځې نه چې کوم دی ویریږئ او په داسې ورځې نه مخکې چې کوم دی تاسو انفاق فی سبیل الله وکړئ په دنیا کې خپل مالونه چې کوم دی د الله په نامه باندې خرج کړئ. الله لا اله الا هو الله چې دی نشته دی لایق د عبادت هیڅوک مگر هغه دی الحي القيوم چې هغه همیشه ژوندی دی لا تأخذه او الحي القيوم او هغه همیشه ژوندی دی او ولاړ دی لا تأخذه سنة ولا نوم او په تدبیر د خلکو نه راځي په د پریشانی او نه خوب له ما فی السماوات دلر دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي. من ذا الذي يشفع سوک دی هغه کس چې شفاعت به وکړي یشفع عنده الا باذنه پنیز د مگر په اذن د الله سره یعلم ما بین ایدیهم پوهیږي دی په هغې باندې چې مخکې د دوی دي وما خلفهم او په هغې باندې چې وروسته د دوی دي ولا یحیطون او دی او چاپیر نه دی چاپیرګي نه دی علم د دوی یعنی احاطه کوونکي دي بشیء په هر یو شی باندې من علمي علم د الا بما شاء مگر په هغه څه چې د خوښ شي
وسع کرسیه السماوات او ارد تخت د یعنی کشاده د تخت د السماوات والارض یا علم د پاسمانونو باندې او پسمکو باندې ولا يعود حفظهما او نستومان کمی دے ساتل د دې دواړو وهو العلی العظیم او دې د لوی بادشاہي خاوند یعنی په تمام صفاتونو سره دې د ټولې بادشاہي خاوند دی په ټولو کې لوی بادشاہ دی دې ته وایي آیت الکرسی په دې آیت الکرسی کې الله رب العزت دا آیت کریمه ډیر مبارک آیت دی حدیث مرفوع کې راغلی دی چې دا آیت بهتر آیت دی په قرآن شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب نه تپوس کو چې کوم یو آیت په قرآن شریف کې ډیر لوی دی هغه قرآن شریف کې ډیر لوی دی هغه ویل چې الله او د الله رسول پوهیږي او دا رنګه بیا ته تپوس کو چې د قرآن شریف کې کم آیت چې کم نه هغه لوی دی دوی ویل چې دا آیت ډیر لوی دی نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایله چې حزم دی شستا علم اے ابو منظر دا داغه کلیت دی زما د قسم په هغه الله باندې شروع زما داغه پلاس کې دی دا چې دا د آیت یو جبا دا او دوی خلی دی او دلان د عرش پاکی د الله چې کوم دی بیانې دا حدیث امام احمد نقل کړی دی ففضیلت د آیت الکرسی کې ډیر احادیث په دې کې وارد شوي دي لوستل د دې لمانځنه او په وخت د خوب کې ډیر ضروری دي د آیت الکرسی فضیلتونه چې کوم دی علماء ډیر ذکر کړي دي یو فضیلت دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د هر فرض مانځنه وروسته یو پیری آیت الکرسی په اخلاص سره وایي نو وایي د قبر او د جنت په منځ کې چې کوم دی صرف مرګ حایل دی چې مرګ ول راشي نو دی به چې کوم دی یو قدم د پاتې وي دی به الله چې کوم دی په چې څنګه وفات چې دی به الله جنت ته داخلي او د خوب په وخت کې علما فرمایي یو عمل دی چې څوک درې پیری آیت الکرسی وایي الله به د حفاظت کوي د اهل او عیال حفاظت وکړي د قربان حفاظت وکړي او د گاونډیانو حفاظت وکړي د گاونډیانو حفاظت په الله رب العزت کوي دارنګه یو واقعات چې کوم دی علماء ذکر کړی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری د مسلمانانو په مال باندې یعنی په بیت المال باندې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه امیر ګرځول او په دغه وخت کې د شپې چرته د شیطان په انساني شکل باندې راغله دی او غلط چې کوم دی اوچتای نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ 1900 او چې کله 1900 نو دور دوی چې تم پرې د وازما آل ویال لیکم دی هغه غریب دی نادار دی او وګی دی نو زاویل چې کوم دی دا غلوړم کتا ز پرې خو دما نو زبر چې کوم دی ستاره شکر گزار یم او ته چې نه زبتا د الله پیغمبر ته وړاندې کوم چې دا غل دی او د غلا کوله او ته وی چې زبتا تا نن یو داسي کلمو خما چې هغه به تعالی نه فدر کی جلا اخیری علماء فرمایي چې بدره مشپه باندې پیار راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسار ابو هريره ته چې ابو هريره استاد غل تا دا غي سره چلو کو یا رسول الله غمال چې کوم نه خبرې غریبه واسترا کړل ما پر خو دو وی ګور هغه بیا راځي چې کله بدره مشپه باندې بیا راغی نو چې دا اونې سو دور ته چې نن خو به زخه مخاطه د الله پیغمبر ته پیش کوم دور ته چې ما پیش کوم او زبتا ته یو داسې کلمو خیمه چې دا هغه په ویلو سره چې کوم دی بتا ته هر څه ملويږي او ته چې کوم دی د شیطان نه او دارنګي د هر قسم آفت نه چې کوم دی ته الله د حفاظت کې دور ته یسو دا آیتونه ورته الله لا اله الا هو الحي القيوم وې د پرې خو د اغلاړو سار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیا تاسو کو ورره استاد غل سو شو بیا رسول الله هغه ماته یو بهترین عمل خوله دي او ما په تر سره رحم په هغه ما پرې خو دا هغه په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي
چې تا ته پته شته هغه څوک و؟ یا رسول الله ما ته خو نشته پته. وی دا شیطان و. وی دا شیطان و او انساني شکل کې چې کوم دی راتلو او ته چې کوم دی ورغلاولې، لیکن ستا طاقت په الله رب العزت سیوا کړو. وی یا رسول الله نو هغه ما ته بیا د آیت ویلو خو وی دروغجن دی، لیکن رښتیا خبره کړې ده چې د الله رب العزت دا آیت ډیر مقبول آیت دی. دا آیت چې کوم دی ډیر د الله په نیز باندې مجرب آیتونه دي چې څوک دا ولولي الله رب العزت په مشکلات آساني او لا اکراه فی الدین، نشته دی زور په قبلولو د دین کې. دلته علما فرمایي چې نشته روایت ده چې دو زامن د ابو الحسیس انصاری نصرانیان شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې کستا اجازه وي نو دې دواړه په زور مسلمانان کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایل چې نه، الله دا آیتونه نازل کړل چې څوک په زور باندې کوم دي تاسو ایمان طرف ته نشئ راوستلی. ځکه الله فرمایي لا اکراه فی الدین، نشته دی زور په قبلولو د دین کې. قد تبین الرشد، په تحقیق سره ښکاره ده سمه لاره من الغی له ګمراهۍ نه. فمن یکفر بالطاغوت، پس څوک چې منکر شي له بتانو یا شیطان نه، ویؤمن بالله او ایمان راوړو په الله باندې، فقد استمسک، پس تحقیق سره استمسک منګولې ښکاږي کړې بالعروة الوثقى، پرسۍ محکمې سره. لا انفصام لها، چې نشته پرې کېدل د هغې لها د لره. والله والله تعالی چې دی سمیع دی اورېدونکی دی، علیم او خبردار دی. دلته علما مفسرین فرمایي چې څنګه په زور باندې الله چې کوم دی انسانان دین ته نشي راغوښتلی، دغه شانتې الله رب العزت دا حکم منسوخ کو. ویلی دی عبدالله چې دوی د مسعود دی، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې دا حکم منسوخ دی. په اول د اسلام کې دا حکم وو، بیا چې کله په آیت د سیف سره الله رب العزت دا حکم منسوخ کو، یعنی په زور باندې خلق مسلمانوي هر څوک چې وي، یعنی دغه حکم الله رب العزت چې کوم دی منسوخ کو او د سیف په آیت سره چې کوم دی چې تاسو په زور باندې کې وسړی نه مسلمانېږي، نو په توري په طاقت سره چې کوم دی مسلمانوي. الله تعالی چې دی ولی دوست دی الذین دا کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی، یخرجهم من الظلمات، چې وباسي دوی له تیارونه، یخرجهم من الظلمات چې ایمان راوړی دی او باسي دوی له تیارو د کفر نه، من النور رڼا طرف ته. والذین هغه کسانو کفرو چې کافران شوي دي، اولیاءهم الطاغوت، دوستان د دې شیطانان دي، یخرجونهم چې راوباسي دوی من النور د رڼا د ایمان نه، الی الظلمات تیارو د کفر ته. اولئک هم دغه کسان چې دي اصحاب النار، دي ملګري د اور دي، هم فیها خالدون، او دوی به په دې اور کې همیش دپاره وي. علما فرمایي مفسرین لیکي چې کوم خلک د الله رب العزت دوستان دي، هغه الله رب العزت د کفر د تیارو نه راوباسي او دین د اسلام رڼا ته چې کوم دی داخلي. او کم خلک چې کافران دي، کفر اختیار کړی دی، هغه الله رب العزت چې کوم دی د اسلام رڼا هغوی نه ورکوي، د اسلام د رڼا نه وباسي او کفر تیارو ته چې کوم دی ور داخلي، او دا د الله په اختیار کې دي. او الله رب العزت چې کوم دی داسې خلک د جهنم دوستان جوړ کړي دي، یعنی دا د جهنم ملګري دي، او د جهنم د داسې خلکو سره چې کوم دی دوستانه ده، او داسې خلک به همیش کوم دی په جهنم کې وي. الله رب العزت موږ ټول ته عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آله وصحبه اجمعین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین. آمین.